چې چا کې دا څلور صفات په یوه ورځ کې جمع شول نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی دا جنتی کس دا جنتی کس دی مونږ چې روجی عیادت د مریض کو وی نن مې روجه ده هلکه جنازې له ځو وی نن مې روجه ده خبرې ورسره هم نه کېږي وی نن مې روجه ده مې روجه وه او مې په وږي باندې ډوډۍ خورولې وه مې روجه وه او مې عیادت د مریض کړی و مې روجه وه جنازې له تلی نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی دا جنتی صحابی دی چې دا څلور صفات پچا کې جمع شي کوشش کو چې دا صفات ځان کې جمع کو ورځ کې کوشش کو چې کله ناکله دا صفات یوه ورځ کې جمع شي نو ابراهیم علیه السلام بم په میلمه ډېر خوشحالېد چې ډوډۍ به یې وخوړله دې ډوډۍ نه خوړله نو چې کله یې ورسره تعارف وکړو نو فلما ذهب عن ابراهیم الروع نو لاړله د ابراهیم علیه السلام نه هغه یره فطرتي طور چې پې کومه یره راغلې وه هغه ترېنه ختمه شو پوه شو وجاءته البشرا او راغې ورته زیرې نو چې هغه خپل یره ترېنه اوچته شوله نو یجادلنا فی قوم لوط ابراهیم علیه السلام ورسره مجادله شروع کړله خبرې ورسره شروع کړلې بحث ورسره شروع کو فی قوم لوط په قوم د لوط علیه السلام د قوم د هلاکت په باره کې ورسره بحث شروع سفارش ورته شروع کو د تبلیغ په انداز کې یجادلنا بحث کو یعنی سفارش ورته کو چې لکه دا قوم ته ولې هلاکئ ته ولې د دې قوم د هلاکت دپاره راغلی ځکه روایاتو کې راځي چې ابراهیم علیه السلام فرشتو ته ووي چې آیا تاسو هغه کلی هلاکوئ چې په هغې کې 300 مؤمنان دي نو هغوی وویل چې نه بی وویل چې آیا تاسو هغه کلی هلاکوئ چې په هغې کې 200 مؤمنان دي نو هغوی وویل نه نو بیا یې دغه شان د 100 ووي هغې بیا وی نه د 50 ته ووي د 10 په باره کې تپوس وکړو حتی چې تپوس یې وکړو چې یو مؤمن پکې وي نو تاسو هغه کلی هلاکوئ نو فرشتو ورته وویل چې داسې کلی موږ نه هلاکو نو ابراهیم علیه السلام ورته ووی چې هلته خو لوط علیه السلام دی نه او دا هغه مسلمانان لونه دي نه نو تاسو چې دا کلی هلاکوئ نو هغې کې خو لوط علیه السلام دی هغه مسلمان دی او د هغه لونه دي نو فرشتو ورته وویل د هغې فکر مه کوه مونږ